ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما درود شریف شوق و محبت چت آواز باندھی ہوئے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بید کل معلوم لک صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ دا اللہ جل جلالہ دا حمد و ثنا صفت و تعریف نباد دا آقائے نامدار احمد مجتبی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار گوہر بار کی دا ہدی درود و سلام دا گلدستو عرض کولو پیش کولو نباد زمونگ دا دورہ تحقیق المسائل نن دویم پیریڈ دے پرون درس کی مونگ دا مناظری پا ثبوت باندے سے دلائل ویلیو دا مناظری پا ثبوت باندے دا رب ذوالجلال دا قرآن عظیم الشان نا دو آیاتنا مونگا تلاوت کریو پیش کریو اول نمبر دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چې د نمرود سره مناظره وا اکا آیات مو د رب ذوالجلال د عظیم کلام نا پیش کړو چې رب ذوالجلال فرمای الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاه الله نمبر آیات مو د مناظره په ثبوت باندې دا پیش کړو چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه بیا مو په دې آیات باندې تفسیر مدارک پیش کړو چې تفسیر مدارک د دې آیات لاندې لیکلي چې کوم خلق مناظره فی الدین نه مني نو دا آیات پاغه خلق باندې رد دي او مدارک لیکلي دي وهو رد علی من یاب المناظره فی الدین دا آیات چې دی دا رد پاغه خلق باندې کوم خلق چې مناظره فی الدین نه مني د دین منکر دي نو دا پاغه خلق باندې رد دي سلورم نمبر د مناظری په ثبوت باندې مونږ د امام بخاری علیه رحمت د بخاری شریف یولسم نمبر باب امام بخاری عنوان لګولې باب تحاج آدم و موسی عند الله د آدم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام چې خپل مابین کې د رب ذوالجلال په حضور کې مناظره دا امام بخاری اکا مناظره روایت دا ابو هریرہ صاحب را نقل کړي هغه مونږ پرون بیان کو سلورم نمبر د مناظرې په ثبوت باندې مونږ د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې خپل باندې بذات خود حضور مبارک د نجران د نسوارو سره مناظره کړي و صلوات و سلام په خپل داوا باندې دغه نسوارو د نجران ته دلیل او حجج قائم کو بیا مو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د زندګۍ متعلق چې کوم مناظری شوي د امام شافعی رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه نننې موضوع او نننې درس کې د مناظری لغوي معنی او د مناظری اصطلاحي معنی پیجندل دام ډیر اهم او ضروری دي سبا له ان شاء الله په مقصود کې شروع کوو شروع فی المقصود نه مخ کې به طریقه د تمهید دا سيزونه پیجندل ما پرونه مرز کړو چې دا ډیر ضروری او اهم دي پہلا نمبر د مناظری ثبوت او دویم نمبر د مناظری لغوي معنی په دې باندې ځان پوي کې چې مناظره په لغت کې څه ته وایي د مناظری لغوي معنی صدا مناظری لغوي دو معناګانې دي پوهیږي فیصل استاد د مناظری لغوي معنی چې دي نو دو معناګانې دي
یو د مناظره ماخوذ ده د نظیر نه، مناظره ماخوذ ده د نظیر نه. معنا او مطلب د دې دا دی چې مناظره ماخوذ شي د نظیر نه، چې دوانه مناظرین د یو بل سره بحث مباحثه کوي، دوانه مناظره کوون کې چې د یو بل سره په یو مسئله باندې بحث کوي، نو د دوانو علمی میدان کې علمی حیثیت با برابر وي. چې کله مناظرین دوانه علمی میدان کې علمی حیثیت کې برابر وي نو دیتا مناظره وشي. دا سی نشي کېدی چې یو طرف ته شیخ الحدیث وي او بل طرف ته د اول درجه طالب العلم وي، او دی خپل منځ کې یو بل ته متوجی شي او مخامخ شي، دیتا مناظره نشي ویلې. ولې؟ ځکه د یو طرف ته شیخ الحدیث دی او بل طرف ته د اول درجه طالب العلم دی، علمی میدان کې علمی حیثیت کې دوانه برابر دي او که نه دي؟ دوانه برابر نه دي. یا یو کس ته هغه په سونو زرګونو مطالعه د کتابونو لري، او بل طرف ته یو کس ته هغه د اردو پښتو دو درې کتابونه کتلي دي، نو دې طرف ته سونه زرګونه یو کس ته هغه مطالعه کې لري، بل طرف ته د درې کتابونه یو کس کتلي دی، که یو بل ته په یو مسئله کې متوجی شي نو دا مناظره نه ده. ولې؟ ځکه مناظره خو یا ماخوذ ده د نظیر نه، چې د نظیر نشوا نو دوانه مناظرین با علمی میدان کې علمی حیثیت کې دوانه بسی برابر وي. دویم نمبر معنا د مناظره، پہلا نمبر د مناظره معنا چې مناظره ماخوذ ده د نظیر نه. دویم نمبر مناظره ماخوذ ده د نظر نه. دویم نمبر مناظره ماخوذ ده د نظر نه. نو بیا د نظر سلور معنی دي چې مناظره ماخوذ شي د نظر نه. د نظر سو معنی دي؟ سلور معنی دي. او دا چې څومره د دې فن سره وابسته کتابونه دي، مناظره رشیدیه یا د هغې باندې څومره کتابونه لیکل شوي دي، هغې کې دا معنی موجود دي. مناظره چې په معنا د نظر شي د دې دپاره څو معنی دي؟ سلور معناګانې دي. اول نمبر ابصار، دویم نمبر التفات النفس الى المعقولات، دریم نمبر انتظار، سلورم نمبر مقابله. اول نمبر مناظره چې ماخوذ شي د نظر نه، نو په معنا د ابصار راځي. ابصار مطلب دا دی، په ابصار کی اشاره دی طرف ته ده چې دا دوانه مناظرین با د یو بل سره دومره قریب وي چې په اسانتیا سره به یو بل لیدي شي. په خبره باندې پوه شوې چې مناظره ماخوذ شي د نظر نه او نظر په معنا د ابصار سره شي، نو د ابصار کی اشاره دی طرف ته ده چې دا دوانه مناظرین با دوانه بحث کون کې با دوانه مناظره کون کې با یو بل ته دومره قریب او نږدې ناس وي چې یو بل په اسانه باندې لیدي شي. دا مناظره چې ماخوذ شي د نظر نه په معنا د ابصار سره، دا مطلب. دویم نمبر د نظر معنا التفات النفس الى المعقولات والتأمل فيها. دویم نمبر چې مناظره ماخوذ شي د نظر نه، نو په معنا د التفات النفس الى المعقولات والتأمل فيها باندې معنی ده. نو په دې کې اشاره ده دې طرف ته چې کله یو مناظر خبره کوي، چې کله یو مناظر په خپل دعوه باندې دلایل قائموي، خپل خبره کوي، نو پاغه خپل خبره باندې به د مخکې نه غور او فکر او سوچ او تدبر کړي. التفات النفس الى المعقولات والتأمل فيها، التفات د نفس دی دغه معقولات طرف ته، او په دغه معقولات او په دغه خپل خبرو باندې به د تأمل، سوچ، فکر، تدبر او تفکر کړي. دا غي نه پس به بیا څه کوي؟ مقصود کاری سے بیا بخبل خبره کوي. دا سنا چې مناظر خبره وکي
او دا خبره نه پس پاغه باندې غور او فکر کوي نو چې څوک خبره وکي او دا غي نه پس به بیا سوچ فکر کوي چې زما دا خبره زما د دعوی مطابق ده او کنه ده نو ډیر کرته بیا داسي چې د بغیر سوچ فکر نه خبره وکي دا بیا د شکست سبب ګرځي په خبره باندې پويږي ناظرات چې ماخوشي د نظر نه او په معنا د التفات النفس الى المعقولات وتاملها شي نو بیا مناظر چې کله خبره کوي مناظر چې کلم خبره کوي نو هغه خپل خبره باندې به د مخکې نه سوچ او فکر او تدبر او تفکر کړي دریم نمبر چې مناظره ماخوشي د نظر نه نو دې د پرسو معنی وي سلور معنی وي اول نمبر په معنا د ابصار دویم نمبر التفات النفس الى المعقولات دریم نمبر په معنا د انتظار سره مناظره چې ماخوشي د نظر نه په معنا د انتظار امراضي نو په دې انتظار کې دې طرف ته اشاره ده چې کله یو مناظر خبره کوي چې کله یو بحث کوون کې بحث کوي خبره کوي نو دوران کلام کې بیا بل مناظر خبره نه کوي چې کله د خبره ختم شي هغه به انتظار کوي هغه به صبر کوي په خپل ټرن او خپل وخت کې بیا دې څه کوي خبره به کوي ډیر کرته بیا داسم کیږي چې یو طرف نه خبره شروع شي او دا کس بیا د بل مناظر خبره ته نه پریدي بیا د کې غلا ده هغه چې خبره ته نه پریدي نو مناظره چې ماخوشي د نظر نه په معنا د انتظار شنو مطلب امدادي چې کله یو مناظر خبره کوي نو دا بل مناظر به داغه د خبرو په درمیان کې په دوران کلام کې به خبره نه کوي کله خبره شروع کنو بیا دې د مناظره اهل نه دي ځکه ستا خپل ټر روان دي خپل وخت را روان دي په خپل وخت کې بیا چې تکمه خبره کې هغه کومه خبره غلطه کړې ده شرایط مخالف خبره ده درست خبره نه ده یا خروج د خپل بحث نه دی بیا ورته په خپل نمبر کې غوایا خو که داغه په نمبر کې ته خبره کې نو دا د مناظرې د اصول خلاف خبره ده او خلاف کار دی مناظره چې ماخوشي د نظر نه نو سو مانو د پاره استعمالي کی سلور اول نمبر په معنا د ابصار دویم نمبر التفات النفس الى المعقولات دریم نمبر په معنا د انتظار یو مناظر با د بل خبرو په درمیان کې خبره نه کی بلکې انتظار با کی خپل نمبر تا سلورم نمبر په مناظره چې ماخوشي د نظر نه په معنا د مقابله مرضی په معنا د سر راضی مقابله مرضی مقابله کې دې طرف ته اشاره ده چې یو مناظر بل مناظر ته آمنے سامنے په مقابله کې بناسوي بالکل آمنے سامنے بھئی نو مناظره چې ماخوشي د نظر نه په معنا د مقابله مرضی مقابله کې څه کم طرف ته اشاره ده چې یو مناظر یو بحث کوون کې بده بل بحث کوون کې تسی آمنے سامنے مخامخ بھئی اس ابصار او مقابله ابصار کسی یو مناظر ببل مناظر ته دومره نږدې او قریب ناسوي چې په اسانه سره به یو بل ویني او مقابله چې یو بل ته بالکل آمنے سامنے وي نو ودا خو دوانه یو شو نو دوانه کې فرق شته ابصار او مقابله کې څه دي فرق ته ابصار کې قتل شرط ته ابصار کې څه دي قتل شرط او په مقابله کې قتل شرط نه دی ځکه یو کس په پسترګو باندې معذوري نابینا وي رب ذل جلال با په فن د مناظره کې هغه ته مهارت ورکړي نظر بیکار نه کوي نابینا وي خو د سترګو قوت به وسره نه خو رب ذل جلال به فضل کړي د دې فن به ورته سیسه ورکړي نو هغه مناظره کول شي نو په ابصار کې قتل شرط او په مقابله کې قتل شرط نه دی دا پکې فرق دی دا د مناظری لغوی معنا وا مناظری لغوی معناګانې سوې دوا یا مناظره ماخوذ و د نظیر نه یا مناظره ماخوذ و د نظر نه د نظر بیا موږ سو معنیو کې سلور په معنا د ابصار سره په معنا د التفات النفس الى المعقولات په معنا د انتظار سره په معنا د مقابله سره دا د مناظری لغوی معناګانې شوې
اوس دریم نمبر د مناظرې اصطلاحي معنی